د بېنظیرې کفالت پروګرام 13500 روپۍ چې دي دا به کومو کسانو ته میلاویږي او د بېنظیرې کفالت پروګرام 13500 روپۍ چې دي دا به له کله نه شروع کیږي د دې په باره کې زیاتر کسان چې دی تپوس کوي ځینې کسان وایي زموږ په علاقه کې به دا روپۍ د کله نه شروع کیږي ځکه د دې نه مخکې دا ځینې کسان له ورکړی شوي دي 13500 روپۍ چې دي ځینې کسانو راغستې دي نو هغه هم دا تپوس کوي چې موږ ته به دې ځل دا 13500 روپۍ چې دي دا میلاویږي که نه میلاویږي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې په باره کې ده او نور اهم معلومات چې دي هغه سره هم شیر کوم د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا د ویډیو معلوماتي نو دا راواخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورځي ځکه زیاتر کسان چې دی هغه په کمنټس کې بار بار دا تپوس کوي د دې نه مخکې هم په دې باندې موږ ویډیو کړو چې د بېنظیرې کفالت پروګرام نوی قسط په د کل نه شروع کیږي خو بیا هم ځینې کسان چې دی د هغې په باره کې تپوس کوي چې دا نوی قسط په د کل نه شروع کیږي او دا په څه تاریخ باندې شروع کیږي نو ځینې کسان چې دی هغه زاړه تاریخونه رالي چې په پلاني تاریخ باندې چې دی دا روپۍ به شروع کیږي نو د هغه تاریخ چې دی هغه چینج شوی دی کومو کسانو چې په 17 تاریخ په شروع کیږي او په 14 تاریخ شروع کیږي نو اوس په دغه تاریخونو باندې دا روپۍ نه شروع کیږي خو ځینې کسان داسې دي هغه وایي چې موږ ته په دې ځل دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي یا به هغو ته میلاوي که نه میلاویږي نو کومو کسانو چې 10500 روپۍ راغستي 10500 روپۍ نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي باقي کسان ته چې دی دا به نه میلاویږي لکه نور نوي کسان چې دي هغه په دې کې نه یو ځای کېږي خو کومو کسان ته چې 10500 روپۍ میلاو شي نو هغو ته به دا 13500 روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي ځکه له دې نه مخکې چې دی په دې کې 93 لاک کسانو چې هغو ته به دا روپۍ میلاوېدې 7 لاکه کسان چې دي دی په دې کې نور نوي چې دي هغه شامل کړي دي لکه 7 لاکه کسان چې دي هغې پکې نوي چې دي هغه یو ځای کړي دي نو هغو ته به سره میلاویږي او 93 لاک چې کم زاړه دي هغه کسان ته میلاویږي د دې نه مخکې چې کم کسان وتلي دي هغو ته به نه میلاویږي کوم چې 10500 راغستې دي نو هغو ته به هم دا 13500 روپۍ چې دي دا میلاویږي د دې نه مخکې که تاسو کتلې روپۍ چې به هر کله شروع کېدې نو دا به په مرحلو کې شروع کېدې لکه را دوه پیرې چې کومې روپۍ شروع شوي دي نو دا په مرحلو کې شروع شوي وي اولنۍ مرحله به وه دویمه به وه درېیمه به وه دې ځل چې دی څلورم پیس ته چې دی هغې ته به هم تللی په پیزونو کې نو څلورم پیس ته چې دی روپۍ به کم تللی وي نو ځینې کسان وایي چې زموږ په علاقه کې به دا روپۍ د کل نه شروع کېږي نو دې ځل چې کومې روپۍ شروع کېږي نو دا به تاسو ته په یو ځای میلاویږي لکه په ټول ملک کې چې دی دا په یو ځای باندې شروع کېږي دا د هغو وینا ده ځکه هغو بار بار چې دی خپل هر سره چینج کوي خو دې ځل دا وینا کړې ده چې دا روپۍ چې دي دا به ټولې په یو ځای شروع کېږي که تاسو کتلې نو په دې کې یو قسط چې دی هغه غیب شوی دی دا هر 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ میلاویږي خو دې ځل چې تاسو ته روپۍ میلاویږي دا به تاسو ته 6 میاشتې پس میلاویږي ځکه اکتوبر نومبر دسمبر دا د هغه ورځو هغه قسط دی لکه په اکتوبر کې دا قسط ورکول چې دی دا پکار وو نو بیا په جنوري فروری او د مارچ چې دی دا بل قسط وو نو په تاسو ته په دې میاشتو کې چې دی دا روپۍ میلاو نه شو د مارچ میاشت دا روانه ده خو بیا هم تاسو ته دا روپۍ میلاو نه شوې نو 6 میاشتې پس چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي نو یو قسط چې دی هغه به په منځ کې لاړو او تاسو ته به 6 میاشتې پس چې دی دا روپۍ به میلاویږي خو دې ځل چې دی دا به په ټول ملک چې دی په یو ځای باندې شروع کېږي لکه داسې به نه چې په یو ښار کې به شروع او بل ښار کې چې دا به نه میلاویږي بل لا چې دا روپۍ به دې ځل هم تاسو ته په کیم سیټ کې میلاویږي د دې نه مخکې چې دا به په دوکانونو کې میلاوېدلې نه به ښه په اسانۍ سره چې هر یو کس پر اخیستلې دې وی چې د دې سره موږ کم کسان چې روپۍ کټ کوي هغه روپۍ کټ کېده چې دا به ختم شي خو کیم سیټ ته چې تاسو لاړ شئ نو تاسو هم هلته کې روپۍ چې دا کټ کوي ځکه زیاتر کسان چې موږ ته لاندې کمنټس کوي وایي زموږ نه دومره روپۍ چې دا کټ کړي نو د هغو په تور باندې چې موږ ته خبرې کوو چې روپۍ بیا هم کټ کېږي خو دوی دا کیم سیټ چې دا موږ د دې د وجې نه شروع کړی دی چې په دې کې روپۍ چې دی دا به نه کټ کېږي خو بیا هم هغه کسان چې دی هغه روپۍ کټ کوي بل لا دې په بله طریقه باندې هم ورکولی شي ښه په اسانو سره څنګه چې د وزیر اعظم 5000 روپۍ چې دی دا ورکوي چې دغه شان د هر سړي اکاونټ وی د ایزي پیسه اکاونټ او هغه اکاونټ ته راتلی نو دا تله راتله چې دی دا واپس نه هلته کې به یې ګوتې لګولې یا په دویم درېیم قسم باندې چې دی چې بیا هلته کې تللی ګوتې لګولې یو پیره کیم سیټ چې دی په کال کې کولاوله باقي چې دی دا روپۍ دغه شانتې ورکړل کېدل ځکه ځینې کسان به دا خبره کوي چې په دې کې کومې زنانه وفات شي نو بیا به د هغو هغه خاوندان چې دی هم به د هغو هغه روپۍ رالي نو چې په کال کې یو پیره چې دی دغه سیسټم یې پسې کولاولی چې کومې زنانه وفات شي هغه ته ایستلی او نوي کسان چې دی هغه ورته ردن نه کولی نو په اسانو باندې هم ورکړی خو دوی بیا هم په کیم سیټ باندې ورکوي هغه چې بیا د حکومت پروګرام دی خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې دا 13500 روپۍ چې دي دا به د کل نه شروع کېږي لکه موږ ته به دا 13500 روپۍ چې دي دا به د کم تاریخ نه میلاویږي نو د دې نه مخکې 17 مارچ چې دی هغې ورکړه
او بیا چینج کو اوس وای چې دا به د روزې نه وروسته چې دی دا ملاویږي ځکه چې اوس په دې ورځو کې د وزیر اعظم هغه پروګرام هم شروع دی دغه شانتې د وزیر اعلی هغه پروګرام چې دی هغه هم شروع دی نو ځینې خلک په هغې باندې مصروفه دي نو بیا به د دې نه رش جوړېږي نو دوی وایي چې د روژې د میاشتې نه به وروسته ورکوو لکه د اختر نه وروسته به تاسو ته ملاویږي چې کله چټیانې میلاو شي اووم اتم تاریخ شو یا لسم تاریخ شو د اپریل له میاشتې په هغې کې به تاسو ته بیا 13,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي نو ځینې کسانو به بار بار د دې خبرو په باره کې تپوس کوو چې روپۍ به کله نه شروع کېږي کومو کسانو ته به ملاویږي زموږ په علاقه کې به کله نه شروع کېږي نو دا مکمل معلومات ته خو دا ویډیو راوړی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي